بسم الله الرحمن الرحیم. دا ټیم موږ ناست یو په ګورنمنټ شهید شیر محمد هائی سکول مچان کې. زموږ سره ناست دی شاعر، لیکوال، ادیب او عبدالستار رایاب صاحب چې د سکول پرنسپل دی. تیر ویډیوز کې په تیر انټرویوان کې موږ ته ښکاره کړه چې نقل څو نقصان لري، څو فایده لري، د کام څه نقصان دی. په دې حواله سره مختلف رایې راغلې. مولانا قبله صاحب، کلیم الله صاحب، نن موږ ناست یو دا ټیم د رایاب صاحب سره. د رایاب صاحب سره په دې حواله سره پوښتنه کوو چې نقل فایده لري که نقصان لري. نو رایاب صاحب یو جهان مننه. اول سوال دا دی رایاب صاحب چې نقل کوم که څه فایده لري که نه لري؟ بسم الله الرحمن الرحیم. محمد نبی صاحب دا تا ډېر ښه ټاپک په مخ راخیستی دی او دا باید چې د ډېر خلک باید چې په دې باندې وږغېږي. نقل چې دی هغه خو وروره د دې معاشرې لپاره، د دې سوسایټي لپاره، زموږ د راروان مستقبل د نوي سباوون لپاره رور دا ناسور دی. غټ تاوان خو دا دی چې باید چې چیرې تعلیمي نظام وي او تعلیمي مهیا دا د تباهۍ ولور ته وړي، دا بربادېږي. او که چیرې نقل زیات سي، اقربا پروري کې دې کې بیا زیاته کېږي، رشوتخوري دي، په دې کې د اخلاقو تربیت بیا کمیږي، په دې کې د قابل او د مهنتي الکانو احتسال بیا کېږي، یعنې د هغو حق بیا ول کېږي. نو په کار خو دا ده چې دغه ناسور، دغه زهر، دا د زارو ستنې چې دا موږ د خپلو ماشومانو ته ورلګوو په خپل لاس باندې چې نقل ورې لکوو، دا د دې ماشومانو سره بد کول دي. دا ښه کار نه دی. اصلا د کشني استعداد ختم کوي که نه ختم کوي؟ په دې کې د مهنت ماده ختم کوي؟ په دې کې د مهنت ماده ختم شوه، په دې کې د قابلیت ماده ختم شوه، په دې کې د سبق ماده، د سټډي ماده ختم شوه. دا هلک بیا نه لیکایي کوي، نه خوشخطي ته دغه ورکوي، صرف شاذ و نادر به څوک خپلو بچیانو باندې بیا خپل دغه کوي. دغه بالکل د مهنت او د قابلیت ماده کې ختم شوه. دا کښنی بیا پر مخ باندې هېڅ هم نه کوي، دا بیا هغسې دې خوا ته بیا ګوري نه، ولې هغه په اسره ناست دی چې به یې نقل یې لاتي. که دی د نوم امتحان ورکړي نقل کېدلی شي، د لسم دپاره بیا دی بیا سبق نه وی به یې وایي نقل یې لاتي. د دې مخنیوی پکار دی. د دې مخنیوی هغه څوک کولی شي چې هغه پوهان، د هر ډپارټمنټ والا خلک باید چې راشوی شي. دلته باید چې مختلف کمیټیان د اګزام په شپو کې جوړې شي. نه خالد رایب صاحب، موږ ته وایي خالي خو د حکومت ذمهداري نه ده، خالي د ټیچر ذمهداري نه ده، خالي د سکول پرنسپل ذمهداري نه ده. د مور پلار له پکار دا دی چې که چیرې مور پلار په خپل بچیانو باندې چک بیلنس ساتي، دوی روزانه به خپل بچیانو ته ټیم ورکوي. کښنی سبق وایي، کښنی لیونی دی چې بیا نقل کوي. نو خو د مور پلار غفلت دی، د ټیچر د خوا هم غفلت دی. یا د مور د پلار دونه غفلت نه دی، دا د مور د پلار غفلت بیخي په دې کم حسابولم. زه دا ګډ غفلت رو د حکومت او د استادانو د خوا څخه بولم. استادان د خوا نه راسمه دی. دا زه په دې باندې وایم چې باید موږ استادان دا تر ما لیدلي دي چې هغه مطلب په هر ځای کې استادان د خپل مجبورۍ څه دي. د هغو مجبوري دا ده چې یاره په مثال په ماډلو په دا نور شاوخوا سکولو کې نقل یې لادي، په مچانو کې سختي ده. دلته نوم باید چې ونه شي، رویه باید د ګورو سره یوه رویه اختیار شي. دویم پر دا به استادان، هر هغه استاد چې هر پر سکول چې دي هغه پر خپل ځای باندې صحیح دي، خو د دې مخنیوي دپاره مور پلار په دا نه پوهېږي چې باید که چیرې موږ د ماشومانو ته صحیح تربیه، صحیح روزنه وله ورکړو، بشمول یې د دوی د مور پلار په مرسته باندې. بیا امتحانات موږ چې نه، خو بیا مور پلار په دا بیا نه دي خبر. امتحانات بیا په لوړه سطح باندې سپرډنټ دي، ډیپټي سپرډنټ دي، ایډیشنل سپرډنټ دا راځي، دا امتحان بیا جنا کوي. بیا مور پلار په دا نه دي خبر چې به د امتحان څنګه جنا اخیستل کېږي. نو موږ خو باید تر دې مخکې مور پلار له ځان سره ملګري کړو، د ښه تربیت لپاره د ماشومانو سره روزانه برابره وکړو، او د نقل دپاره پکار دا د ماحول موج به هره طبقه باید چې راشوی شي د نقل خلاف باید چې اواز پورته کړي. اشرف سوال رایب صاحب، مال سوال باید څه په 2021-22 کې چې موږ دغه ورکول ایس ایس ټي اګزام ورکوي، موږ تقریبا 20,000 تقریبا 20-22,000 دا کور د امتحانونه ورکړو. دغه بعد کې به چې ولو خالي 2,000 افغان کسه پاس شولو. زما په سمجھ کې نه تر 22,000 کسان دي 2,000 کې پاس شولو. خو دغه معلومه ده چې هغوی په نقل باندې ژوند تېر کړی دي، کې بي ایډ کړی دی هم په نقل یې کړی دی، کې ایم اے کړی دی هم په نقل یې کړې ده. اشرف دا زموږ کسه یو غټ ناسور بل دا نه پوهېږي دا مارکس چې کوم رالو 1100 مارک 1200 مارکس دا و نقل ته لار نه که جوړه. نقل ته لار نورې مافیاوې جوړوي،
مارکس چې هر څو یا په خپل ځای باندې ټیک د خدای دې کړي چې د 1100 بجای 1500 مارکس سي هغه کیسه نه ده. دلته یو مختلف قسم مافیا ګرځي، مختلف قسم خلک ګرځي چې هغه ډېر خلک داسې شته چې هغه د ادارې بربادېدل غواړي، تعلیمي نظام بربادېدل غواړي، دلته ناقابله خلک پر مخ راوستل غواړي چې قابله وشات سي، چې دا قوم دا علاقه دا نور کمزوره سي، نور بې تعلیمه پاتې سي. یعنی نقل نور د قوم کمزوري کوي، دا قوم چې شعور بجای نور بې شعوري پیدا کوي، نور بې شعوري پیدا کوي، نور در په درې پیدا کوي. ما ته ټول د نقل ګوره 5 نقصان په دنیا کې دي. هغه یو غټ نقص دی چې هغه تعلیمي نظام او تعلیمي معیار د تباهۍ خواته وړي. دویم چې هغه د اخلاق تربیت بربادوي، اخلاقي تول انسان کمزوري کوي، بربادوي، بالکل بد اخلاقي انسان جوړي. او بل چې دی د قابل او مهنتي طالب علم فرق بیا نه کېږي، بس وروره محنتي هم پر هغه خروبچ شي، ناقابل هم پر هغه خروبچ شي. دغه خبره چې وروره د سیاله د ناسیاله فرق بیا نه کېږي، د سړي فرق نه کېږي. بیا په ټولنه کې د نااهلو او د اهل خلکو فرق بیا څوک نه کوي چې به کم سړی اهل دی او کم نااهل دی، کم سړی لایق دی او کم نالایق دی. دا دغه. او بل چې دی دلته به کرپشن زیات وي، سپارش به وي، اقربا پروري به وي، رشوت خوري به وي. ولې که چیرې دغه ناقابله سړی د نقل په ذریعه چې زیات نمبر واخلي چې خپلې ودې ته بیا ورځ پرې ځای باندې ولګېږي، دی بیا په دا هر شي باندې بیا دی اخته دی او بیا کار کوي. موږ لیدلي دي په سرکاري دفترانو کې چې کوم څوک په سپارش باندې لګېدلي دي، هغه تر ګوره د غټ نقصان ښه دغه راوړی دي، دا چې کوم دی هغه ته نه لیټر کښی سي، نه لیټر جوړوی سي، یو شي یې سر نه خلاصېږي، ولې دی په نقل راغلی دي. شاباس. بل بیا د آخرت نقصان بیا چې دی ښکاره خبره دغه دوکه دهي ده، دا دوکه ده چې چاته دوکه وکړه دغه وبال بیا ستا په غاړه دي، هغه به ته بیا په ورځ د محشر بیا ګناهګار یې. ته د دوکې څخه الله پاک ولې چې ته به چا سره دوکه نه کوې. بیا د رشوت اخیستلو که چیرې دا سړی هر ځای ولګېدی، فرض کړئ دی چې رشوت اخلي، دی نااهله دی، دی په دا نه پوهېږي چې خپل قابلیت باندې کار وکړي. دا د رشوت اخیستلو والا او ورکولو والا به دواړه جهنمیان، دا هم په ده په آخرت کې د تاوان دی. بل دا دی درواغ ویل د انسانانو په دغه کې بیا ډېر نقل بیا دغه تاوان هم کوي چې به انسانان درواغجن اموخته کوي او د ګناه و جړ درواغ ویل دي. څومره ډېر رایب صاحب څومره ډېر نقصانات تا بیان کړو چې دا نقصانات یې ستا د نقل کولو سره بیا هم موږ نقل ته دونه لار ور جوړوو. زه په خپله ورته حیران یم په سکولو کې چې کوم اګزامونه کېږي، استاد پلار مشر ورور ښه سرکاري افسر به وي، ښه ترتیب به وي، د ایجوکیشن سره به تعلق وي، دی به نقل وروړي. یاره شرم څنګه نه لرې چې د خپل بچي نقل وروړي. دغه چې دی ما ته ټول مال دا دلته لکه څنګه چې ژوند تېرېږي انسانان دغه سره به دغه ته را ژوند تېرېږي، مجبوره دي. که افسر دی په خپل ځای مجبوره دی، که مور پلار دی په خپل ځای مجبوره دي. دا ژوند له ما ټول مال یو داسې طبقه شته، یو داسې مافیا شته چې هغه زموږ د دې سیمې د دې علاقې یا د بلوچستان یا د سند یا د پنجاب یا د KPK یا د ګلګت بلتستان د غریبو او ناداره خلکو بچیان چې دي هغه نور تعلیم څخه پر شا کوي. د تعلیم د پر شا کولو ذریعه بس نشان دغه دی چې به نقل ورې لکه چې دا کښنی ټکور سي، دا در په در سي چې دا پوهه نه کړي ترلاسه. زر د نقل مهنت ختم کوي، مهنت ختم کوي، دا هر هغه څه ختم کوي چې څوک در دقیق. رایب صاحب آخري پیغام، آخري سوال دا دی چې ستا څه رایه ده چې نقل ګڅه ختم څنګه سي؟ په دې کې والدین له کردار پکار دی، ټیچر له کردار پکار دی، پورا سوسایټي پورا ګورنمنټ سیټ اپ له کردار پکار دی، چا له کردار پکار دی؟ زه خو دا وایم د نقل ختمېدو دپاره پکار دا ده چې زموږ تعلیمي نظام سیمسټر سیسټم سي. سیمسټر کې خو نقل کوي، اداره دې په خپل امتحان ځي نه اخلي، وراځي دي. سیمسټر سیسټم داسې دا ته راسي، اوس مثال که طور پر د 9 کلاس دی، دا د 2 سیمسټره سي. سلیبس یې موږ ته راکړی دی، موږ ته یې کورس راکړی دی، موږ به د 6 میاشتو سلیبس یا د 4 میاشتو سلیبس چې موږ دوی ته ووایي د هغه امتحان بیا دا کوېسچن پیپر د انسر چټان موږ به داخلي جمع کوو، بورډ افیس والا دې راځي چې موږ څه ورته ویلي دوی د امتحان جنکې په دغه ځای باندې دا سیمسټر سیسټم سي. دا یو هلک دا هر هلک بیا په کتاب هم بیا زورور دی چې باید د 6 چپټور امتحان زه ورکوم، او دا هر استاد بیا دا کوشش کوي چې باید زه بیا سبق ورته ووایم.
صحیح بل دا خو د استاد ذمہ داري سره بې حیثیته والدین بې حیثیته والدین به بیا راځي دلته هغه په دې کې بیا انوال هغه بیا د استاد د کوچر کې د خپل بچی راغلی د استاد بیا همیشه هر ځای بیا ځي مړ سچ کول دا تر چمکو مړ څه چمکو مړ یو خو نوی الکوان دی هغه داخله فارم روان دی یو مړ د ټوټل سکولز مړ د خپل الکوان دپاره رجسټریشن فارم کوچنی جوړ کړی دی هغه رجسټریشن فارم کې مړ د الک نوم د پلار نوم دغه د شناختی کارت نمبر بی فار نمبر داخله نمبر آی ډي نمبر سلسله نمبر حتی چې د پلار د واتس اپ نمبر مړ یاد هغه څه وساخو چې مړ دا کوشش کوو چې مړ د هر کلاس کا د هر سیکشن کا چې کوم کلاس انچارج دی هغه ته مړ د استادان مدا او توای چې ورور د پلان یاله ډیر کمزور دی د پلار ته ټلیفون وکړه سرچ کالما اټنډنټ رجسټرانم په دغه بنیاد په دغه طریقه راوړی دی دا وینه دلته چې د الک داخله نمبر نام طالب علم والدین مذهب تاریخ پیدایش داخله نمبر پته به معفون دا چې وکړل شو دغه الک الډي لما اصل تستا که دغه الک غرضی کوله پته یې معلومه ده فون نمبر مې د ستیو پلات ټلیفون کو چې دا سبق نه وای چې دا سبق نه وای دا غیر حاضر دا الک په د سکول کې دونه قدر بیلاری کړی دا ته دغه کو دا مړ د ټوټل رجسټریشن فرمان د ګډ الکوان غو د کوو دا وړو دا طبيعه د ګر بل طبيعه هر کلاس ول طبيعه کار شو دا غوډه څه ترکیب دی لکه دا ودا تر یعنی ودا دوی سپیدي دا ګډ تر دکو دا تر دوی سپید په کلاس وای مړه دکو دلته بیا د الکوان بیا خپل کلاس دغه شو دا مړه ته هر ټیچر تبع د هر کلاس مړه تر کو رايب صاحب د سوسایټي څه درخواست د معاشري څخه د پوره سماج څخه درخواست دي چې نقل د پاره د کام څوک د نقل د پاره ما ته ول مال هر هغه طبقه چې هغه لما سره کور په کور یا څنګه پر څنګه وسی یا زما په د بازار کې را سره وسی یا دلته چې کوم څوک د نقل د پاره کار کوي د دې خلاف به چې ګپ اواز چت کو د دې خلاف به چې مر سره کښینو د دې خلاف به چې ډایلاګ وسی د دې خلاف به چې مر دکاندارانو مابین تر واچو د دې خلاف به چې مر ډاکټرانو مابین تر واچو د هر ډپارټمنټ ولا مر ورسو هغه ته وای یعنی مثال کې تور پر زو ته سار لاړو اګریکلچر ډپارټمنټ ته ورلو چلته څه افسران چې بستا به چې سبق وای کاږي کته اسسټنټ یې کته ډایرکټر یې کته ډیپټي ډایرکټر کته تاسو کلاس سپورت سي د ګډ بچان سبق وای د دې د نقل ختمول د پاره تیر عمر ته کم شته تجویز راکول سي باید هر چا څه تجویزونه واخلي سي پر دې تجویزو باندې بیا باید عمل وسی بیا باید دلته کم هغه تنظیمونه یا هغه افسران چې هغه کار کوي د تعلیم په مات کار کوي هغه ته باید هر پرد وګورئ چې باید ته باید چې موږ سره دا قدم واخلي ته باید چې موږ سره دا قدم واخلي موږ باید چې خلک په دې باندې پوه کړو چې باید د نقل نقصان د نقل زیان د نقل درپدري هغه زموږ بچان نور کښته کړي ته چې بې علمه پاتې کوي بې لاس بې پښو یې مخته کوي ړانده راولي کاڼه راولي ګونګیان راولي د دې لپاره باید چې موږ یو ډایلاګ وکړو د دې لپاره باید چې موږ یو پروګرام جوړ خلک راوغواړو بلکې دکانداران راوغواړو او دا زه تاسو د قدر کوم چې به پروګرام زما په سکول کې جوړ کړه دکانداران هم کې راوغواړه صحت والا هم کې راوغواړه اګریکلچر والا هم کې راوغواړه پی ایچ ای والا دي پی پی چای والا دي دا کچاري والا خلک دي دا ګرد راوغواړه راویغه په داج راوغواړه دلته پروګرام جوړ کو ټیپاټي پروګرام جوړ کو دا خلکو ته دا خلک وګایو باید کښې بنو یا به مړ څه پوهه ولا ورکړو یا بل دوی څه پوهه واکړو چې کم از کم د روان مستقبل کو د خپل ماشومان موږ سم د لپاره کلام اخستل پکار بالکل پکار دي داولو د ستار رایاب صاحب یو جهان مننه د نقل په اړه سره کوم دی رایاب صاحب خپل رائے پیش کړي ان شاء الله په دې اړه سره بنور د سټوډنټ سره ملاقاتونه کوو چې دا سټوډنټ ستا د طالب علم زموږ په دې پښین کې ستا چې هغه په ګرد ژوند باندې یو تور نقل نه دی کړی هغه پر غټ او دو باندې ناشتي او د رقم کاروباریان دي غټ بزنسمنان دي جوړ شوي دي نقل څه پیدا څه نقصان لري ان شاء الله سټوډنټس په دې حواله سره غواړو په بل انټرویو په اړه تاسو ملاقات کوو یو جهان مننه